الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې په حالت د روجه کې یو خاون خپل خزي سره اسی ملاسته کول یا اغیتا اسی ورنږدې کېدل یا خپل بیبي ښکلول وغیره، آیا دا کار جایز دی که نه چې جما وغیره پکې نه وي؟ ځکه جما باندې خو روجه ماتیږي او بل دا چې کفاره هم لازمیږي، خو د جما نه علاوه د خپلې بیبي سره نور داسې ملاف وغیره کېدل، غاړه غټۍ کېدل یا ښکلول، دا جایز دی او که نه دی جایز؟ او دې مسله کې تفصیل دی او دغه تفصیل اصل کې په احادیثو کې چې کوم دی هغه راغلی دی. نو که چېرته یو ځوان انساني نو هغه له پکار نه دي چې هغه په حالت د روجې کې خپلې بیبي ته نزدېکت وکړي او د هغې خواله ورشي یا د هغه سره یو ځای څملي، ځکه چې دی بیا په ځان باندې به کنټرول ونه کړي او هسې نه چې په جما کې بیا واقع نه شي، نو لوی نقصان کې به پرېوځي. او که یو سړی سپین ږیری دی، بوډا دی، نو هغه که د خپلې بیبي سره نږدې شي، څملي یا ښکلول وغیره وکړي، نو هغه دپاره دا کار مباح دی، جایز دی، ځکه چې هغه سپین ږیری نو په ځان باندې کنټرول وغیره چې کوم دی هغه ساتلی شي. دا فتوا به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورکوله، دا د امام مالک رحم الله قولم دی، دا سعید ابن منصور رحم الله وغیره ذکر کړی دی، او دې باره کې بیا احادیث هم راغلي دي. په هغې کې یو حدیث هغه دا دی، دا د بخاري او د مسلم روایت دی، مشکات کې کتاب الصوم کې راوړی دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل ویباشر وهو صائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په حالت د روجه کې خپلې بیبیانې ښکلولې او هغه به د خپل بدن سره هم یو ځای کولې. وکانه املککم لعربه، و عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایل او هغه ستاسو نه د خپل شهوت دپاره ډیر کنټرول او قابو علی انسانو. یعنی نبی علیہ السلام به خپلو بیبیانو سره په حالت د روجه کې هغه به ښکلولې، د هغې سره به خپل بدن هم یو ځای کوو. خو د عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په خپل ځان باندې کنټرول کو، خو که تاسو په خپل ځان باندې کنټرول نشئ کولی، نو بیا په حالت د روجه کې بیبي ته بالکل نزدېکت هغه نه دی پکار. دویم حدیث دا ابو داود کې راغلی دی، 2387 نمبر حدیث دی، دا مشکات کې مشته 2006 نمبر حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چا تپوسو کو چې یو سړی په حالت د روجه کې دا د خپلې بیبي سره بدن لګولی شي که نشي لګولی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا رخصت ورکړه چې او ته د خپلې بیبي سره خپل بدن ټچ کولی شي. واتاه آخر فسأله فنهاه، بل کس رالی هغه ته تپوس وکړه چې د الله رسوله زه په حالت د روجه کې خپلې بیبي سره یو ځای کېدی شمه که نو؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه منع کړ، یو له اجازت ورکړو بل یې منع کړ. نو دې حدیث کې وایي چې فاذا الذي رخص له شیخ، دې کم کس ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکړی و نو دا بوډا و، او واذا الذي نهاه شاب، او دا کم چې منع کو نو دا ځوانو. نو ګوره دې حدیث کې فرق وضاحت راغلی چې که بوډا سړی په حالت د روجه کې خپله بیبي ښکلی یا د هغې سره نزدېکت کوي، نزدېکت مطلب دا غاړه غټۍ شي، نو دا جایز دي، ځکه چې بوډا یې سپین ږیری هغه په خپل نفس باندې کنټرول ساتلی شي، شهوت یې دومره نه، خو ځوان کس چې کوي نو هغه له نه دي پکار. دغه رنګ بل حدیثو دا امام احمد رحم الله راوړی دی، دویم جلد صفحه 185 کې د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وی موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسو، په دې کې یو ځوان هلک رالی او وی ویل ای د الله رسوله آیا زه په حالت د روجه کې خپله بیبي ښکلولی شم؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل نه. نو بیا یو بوډا سړی رالی، هغه ویل ای د الله رسول، زه په حالت د روژه کې خپله بیبي ښکلولی شم؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې او. نو عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ موږ داسې یو بل ته وکتل، یو کس ما ته وکتل، ما هغه ته وکتل چې دا څنګه چل دی، د الله نبی دی نوجوان هلک ته اجازت ورنکو، دی بوډا ته ورک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل زه پوه شم چې تاسو یو بل ته ولې ګورئ. نو بیا ورته ویلي چې یقینا بوډا سړی د خپل ځان مالکي، دا کنټرول والی، او هلک سړی چې کوم دی د ده نه کنټرول هغه نه کیږي. نو دا روایت هم پکې راغلی. بل حدیث دا دی، عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم رخص فی القبلة للشیخ وهو صائم ونهى عنها الشابه وقال الشيخ يملك عربه والشاب يفسد صومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بوډا د پاره په ښکلولو کې رخصت ورکړی دی کله چې دی روژه وي، او ځوان د دې نه منع کړی دی، او ویلی دی چې بوډا د خپل حاجت شهوت مالکی، او ځوان په دې سره خپل روژه خرابوي، ځوان سړی کنټرول نشي ساتلی. دا روایت امام بیهقي راوړی دی 4 جلد صفحه 232 کې، او امام زرقانی او قسطلانی ویلی دي، او شیخ البانی چې د دې سند چې کوم دی حسن او صحیح دی. نو ګوره دې احادیثو کې فرق راغلی چې یو سړی په خپل نفس کنټرول کولی شي، او د عمر نه لږ زیاتی چې زه په جما کې نه واقع کېږم، زمانه خروج د منی به اونه شي، نو د خپل بیبي سره غاړه غټۍ کېدی هم شي، د ښکلولی هم شي. او که یو کس داسې چې هغه ته پته ده چې که چېرته زه دا کارونه وکړمه نو زه به په جما کې واقع شم، لوی نقصان کې به واقع شم، نو بس هغه له بیا نزدېکت نه دی پکار. والله اعلم، هذا بالله التوفیق.